Ask Mufti Anwarul Haq Osmani. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزتمندو نن زه تاسو ته د یو ډېر اهم مسلې د جوائنٹ فیملی سیسټم په باره کې حاضر شوی یم. جوائنٹ فیملی سیسټم په باره کې یو سوال راغلی و چې آیا دا د اسلام مطابق دا او که اسلام مطابق نه ده. جوائنٹ فیملی سیسټم دا یو انتظامی مسله ده او د دې د اسلام سره هغه عمره تعلق نشته چې څنګه د نورو مسایلو دي. خو جوائنٹ فیملی سیسټم کې بنیادی کردار ادا کوي د پرده، د حیا، د پاکدامني، د عفت. د دې د وجې نه اسلام چې کله د جوائنٹ فیملی سیسټم باندې خبره کوي نو په هغې کې بنیادی عنصر ذاتی سیز او یو اهم سیز هغه پرده شاملوي. قرآن او حدیث کې ښځو ته او سړو ته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. مؤمنانو سړو ته ووایه چې دوی خپل نظرونه هغه ښکته کړي او د خپلو شرمګاهونو حفاظت وکړي. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. دغه شانتې میندو خویندو ته دا حکم کړلی شوی دی چې تاسو هم خپل ابصار، خپل نظرونه ښکته کوئ او د خپل ځان حفاظت وکړئ. د دې د وجې نه اسلام د جوائنٹ فیملی سیسټم په باره کې د ټولو نه زیات زور په پردې، په حیا، په پاکدامني او په عفت باندې ورکوي. که چېرته یو جوائنٹ فیملی سیسټم کې د حیا، د پردې او د پاکدامنۍ سیسټم شامل وي نو دغه جوائنٹ فیملی سیسټم اسلام حوصله افزایی کوي. خو یو جوائنٹ فیملی سیسټم داسي چې په هغې کې زنانو سره نامحرم چې کوم زنانې وي چې د هغې سره واده کیږي، واده جایز دی، هغه زنانو ته نامحرم زنانه ویلی کیږي. هغې زنانو سره په جوائنٹ فیملی سیسټم کې هغه جینکو سره چې د هغې د کومو هلکانو سره واده د شریعت او د اسلام په نظر کې جایز دی نو د هغه خلقو سره په جوائنٹ فیملی سیسټم کې اوسېدل دا په څه قید باندې، څه شرایطو باندې جایز دي چې هلته کې د پردې اهتمامي، هلته کې چې کومه جینۍ اوسېږي، کومه مور او خور او لور اوسېږي، پکار دی چې هغه مکمل طور سره ځان د قرآن او د حدیث د اصولو مطابق د پردې په اهتمام کې ځان ساتي. چې داسې جوائنٹ فیملی وي چې په هغې کې نامحرمي، په هغې کې داسې خلک دي چې د هغې سره د یو جینۍ واده کیدلی شي، جایز دي. نو د دې د وجې نه اسلام د جوائنٹ فیملی سیسټم په باره کې صرف او صرف د ټولو نه غټ زور په حیا، په پاکدامنۍ، په عفت او په پردې باندې اچولی دی. اوس دغه وجه ده چې کله حیا نه وي په عزت کې، کله حیا نه وي په زندګۍ کې، کله حیا نه وي په معاشرت کې، دغه معاشرت تباه او برباده ده. اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. چې کله در کې حیا ختمه شوله بیا کوه چې څه کې. نو ځکه جوائنٹ فیملی سیسټم کې د پردې اهتمام یو ډېر ضروري او یو ډېر اهم سیز دی. چې کوم جوائنٹ فیملی سیسټم کې د پردې اهتمام کیدلی شي نو هغه جوائنٹ فیملی هغه د اسلام په نظر کې ټیک دی. خو کومې جوائنٹ فیملی کې چې داسې قسمه قبایح وي، داسې قسمه سیزونه وي چې هلته کې د پردې اهتمام نه وي، نامحرم د نامحرم سره ملاویږي، نامحرم د نامحرم سره خبرې کوي، بغیر د اجازته دننه کېدل او بار کېدلي، بغیر د اجازته په نامحرمه جینکو باندې نامحرمه سړي ور دننه کېږي. نو داسې جوائنٹ فیملی سیسټم کې اسلام ډېر زیات احتیاط کړی دی او اسلام د داسې جوائنٹ فیملی اجازت نه ورکوي. د دې د وجې نه احادیث
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ډېرو ځایونو کې بېشمېره ځایونو کې لکه د حضرت فاطمه الزهرا د پیغمبر علیه السلام د زړه ټوکړه د ټولو نه محبوب بچی هغه هم چې کله حضرت علي کرم الله وجهه ته ورکوله حالانکه حضرت علي د کور بنده دی هغه ته ځان ته یو بیل کور او یو انتظام وکړو دغه شانتې پکار دا دی چې زمونږ جوینټ فیملی سیسټم کې د یو جینۍ د واده نه بعد د هغې ته یو بیل سیپریټ غونډه کې د ځای انتظام وشي خو دا هم ضروري ده چې د والدینو عزت او احترام پکې لازمي وکړلی شي د جینکې د والدینو عزت او احترام چې څنګه ضروري او لازمي دی هغه شانتې د الګ د والدینو احترام لازمي او ضروري دی صرف د جینۍ د کور د والدینو احترام دا فرض نه دی بلکې څنګه والدین چې د جینۍ دي هغه شانتې د الګ دي د الګ د کور والدین د جینۍ دپاره د هغه د خپلو والدینو په شانتې دي پکار دا دی چې د حق والدینو هغومره عزت او احترام وکړي څومره چې د خپلو والدینو کوي نو چرته به هم چرته شور جګړه فساد او څه بل څه نه راځي الله تعالی دې مونږ ټول په داسې یو سیسټم کې راولي چې زمونږ په دې معاشرې کې امن اطمینان او سکون وي او مونږه معاشره هغه د تباهۍ او د بربادۍ نه بچ شي ډېره ډېره مننه السلام علیکم